دا نو ټول صورت انا مولی چې پنوم د سورت شورا سره تسمیه د کل شا په اسم د جز سره دا سورت 200 سورت ته په اعتبار د جمع او 2 د په اعتبار د نزول او حامیم السجده داغه نرسو نازل شوه دی هغه 2 او دا 2 دی د دې سورت ما قبل سره د ربط مناسبت ته چمخ کی سابق صورت کی التکی د قرآن کریم ذکرو او دلته په ابتدا کې د قرآن کریم ذکر دی چا واحده او وحی قرآن پاکم چې دی دا واحد دار لمخ کی احاطه د علم او د قدرت د الله تعالی وا عدل تم بیان دی احاطه د قدرت د الله تعالی ما فی السماوات ما فی الارض دا د دې ما قبل سره ربط او مناسبت دارنګ لا مخکې د الله د بعض صفاتو ذکرو کې دل د الله شهید کې دل د الله تعالی محیط علی کل شیء عدل تم بعض صفات د الله تعالی دی عزیزا حکیما عظیما غفورا علیا ذات حفیظا رحیما دلته د بعض صفاتو د الله تعالی ذکر دی دا ما قبل سره د دې ربط او مناسبت د دې صورت موضوع هذه صورت الدعوة الى القرآن موضوع دې صورت بیا دعوت قرآن ته دا حوامین ټول کی دي هغه موضوع دعوت قرآن ته په مختلفو طریقو باندې بان وحی النبی علیہ السلام مماثل لوحی الانبیاء علیهم السلام پدې شان سره چې وحی د نبی علیہ السلام دا مماثل دا د وحی د انبیاء علیهم السلام سره پس کی په اصول د دین کې فلا مجال للانکار نو مجال د پار د انکار نشته ولې انکار کوي په ترشو پیغمبرانو سلام راغلیو بشرو او د قیامت او د رسالت او د توحید ذکر غیم کو او نبی کریم علیہ السلام دا هم د دې خبرو ذکر چې کم نه نو دا فرمایي د دیرو کو خلاصہ وحی النبی صلی الله علیه وسلم مماثل له الانبیاء السابقین وحی نبی علیہ السلام مماثل دا د وحی انبیاء سابقین سره اغیم بشرو نبی سام بشر غیبانی وحی رات آسمانی نبی سام بانی مرادی فلا مجال للانکار المنکرین نشتر مجال د پاره د انکار د منکرینو و بیان بعض دلائل التوحید او بعض دلائل التوحید دام ذکر کئی والتذکیر بما بعد الموت د مرد پس کوم واقعات راتون کی دي په دې باندې امت حاضره تپن ور کوي من فرائض الرسالتی او بیان د فرائض د رسالت ته د رسالت منصب څه دی د رسالت فرائض څه دي بیان عاقبت الفریقین او بیان عاقبت الفریقین دی وعموم رسالته علیہ السلام او د نبی سام د رسالت عموم داغی چې کوم دینو بیان دی چې نبی کریم علیہ السلام ټول مخلوق تا ټول چې کوم دینو تاغا مبعوث ته رسول الله مبعوث الى الكل الى جن و انس من سواهم نبی سام ټول ته مبعوث ته جن تا انس تا غیرهم ټول ته کنه ذکر صلی الله فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف دا مقطعات حروف دی حاد خدای صفت تے چی حلیم دے من بل صفت تے چی مجید دے عین بل صفت تے چی علیم دے سین بل صفت تے چی سمیع دے قابل صفت تے چی قدیر دے دا مناسب تعویلات متاخرین کئیم کذالکا یوحی الیکا مثل دی حاد سابقینو مثل یحیی السابقین یوحی الیکا وحی کی اللہ تعالی چکم دیتا تا سنگا غیتا کڑی دا تا توم کئی وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ہوگا چاہتا وحی کڑی دا چستان مخی دی نو دا طولو وحی مماثل دا ستا وحی دای سر مماثل دا نو کسو کے انکار کی نو بیزائے کئی نو اللہ العزیز الحکیم دا وحی سوک کئی اللہ کئی دا سے اللہ چگہ صاحب دا عزت تے او حکیم دا صاحب دا حکمت تے نو ہر کار کی دا اللہ حکمت تے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض
ثابت تی اللہ لرا جميع اشیاء پاسمانو کی دی پزمکو کی دی ملکن خلقن عبیدن وهو العلی العظیم اللہ صاحب دا علو دے اور صاحب دا عظمت دے دا خدای لوی شان دے تکاد السماوات یتفطرنا قریب دی اسمانونا کہ دا سری شی دا عظمت دا اللہ تعالی نا یا دا سری شی پا نسبت دا ولد سر اللہ تا دا دمر سخت کلمہ دا والملائکۃ یسبحون ملائک تسبیح وئی بحمد ربهم دا سنا دا رب سرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک واستغفر لمن فی الارض اور طلب دا بخنی کی اگر چاچو پدمک کی دا مومنانونا علا خبردار ان اللہ الغفور الرحیم بشک اللہ بخون کے دے اور رحم کو ان کے دے دو صلی اللہ تعالی دا منکرین ذکر فرمائی والذین اتخذوا من دونی اولیاء اگر کسان چنی ما سوا دا اللہ نا دوستان معبودان باطلہ اللہ حفیظ علیہم خدای حفیظ دے بدی مانے مانا سا محسن علیہم اعمالہم زبط کی روستن کے دے دی اعمالو صد پارا لیجازیہم جدیل جزاور کے حفیظ علیہم اے محسن علیہم اعمالہم لیجازیہم دیل جزاور کی ومان تعلیہم بوکیل تپ دیبانے گماشتہ نے مقرر نے جتے مجبور کے وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا دالما واحد کہتا تھا قرآن چا عربی دے لغات عربی دی اسلوب عربی دے طریقہ عربی دا لہجہ عربی دا لتنذر ام القرآ چتا انذار ورکی یر ورکی ام القرآ تا چاہل مکہ دی دا مکی خلقتا ومن حولها سو دین چاپیر دی مکہ خو مثال سورۃ الارض دے دزمکی نوم دے دین چاپیرا شمالن جنوبن شرقن غربن طول دنیا پا کرالا نبی سام دا بیست عموم دا موارسلناک اللہ کافتا للناس مارسلناک اللہ رحمتا للعالمین وتنذر یوم الجمعی او تیر ورکی دیو لرا درد جمعنا چغرد قیامت تا التبطول جمع کی گی لا ریب فیہ نشتر شک او شبہ پدی کی چسوک پکیوگی مناسب ندا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر پس درد جمعنا چی جمع اوشی یو فرقہ با جنت تروانشی او بل فرقہ با دوزخ تروانشی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا سیق الذین کفروا او چکم دینو الى جہنم زمرا زنی ڈلی با جنت تروانشی زنی ڈلی با دوزخ تروانشی کامیاب خلق با یو خوا روانشی ناکام با بل خوا روانشی ولو شاء اللہ کہ اللہ ارادہ لروے لجعلهم امتا واحدتا خدای با یو امت گردولیو بے یجبرهم علی الایمان دی با پیمان مجبور کریو ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتے داخل اللہ تعالی آغا سو چرا دوشی پر رحمت پل کے والظالمون ظالمان چی دی ما لهم من ولین نشدی ولی دوست ولا نصیر او نے امداد کو ان کے ام اتخذوا من دونی اولیاء یا دین سلی دی ما سوا دا اللہ نے دوستان معبودان باطلا ان ارادوا ولیا بحق فاللہ الولی کدی ارادہ ولی پہ حق لری نو حقیقت کہ اللہ چکم دے دا ولی دے خدای متصرف دے خدای کارساز دے ویحیی الموتا اللہ جم نکی مڑی وعلا کل شین قدیر اللہ تعالیٰ پہ ہر سدوان قادر دے دا خدای دا محیط قدرتنا حصے دا ممکنات و نفس الامریونا دا بہر چکم دے دانا دینو دا دویم رکو شروع کی گی دا سورت شورانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بعد دلائل توحیدو اور ردو پا مشرکینو دلتم دلائل توحید دی اور رد دے پا مشرکینو بانے مخ کم داوا کہ وہی نبی سام مماثل دا وحی انبیاء و سامقینو سرا نو مجال دنکار نشتا دلتم دغا سے ذکر کی لکہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے طول ذکر کی گی دا طول بندیانو بشرو وحی اور باندر آغلی دا نبی السلام وحی دا مماثل دا وحی دا انبیاء و سابقین سرا مخکم اختلاف دا فریقینو دا دو فرقو ذکرو عدلتم بیان دا فریقینو دے
اد اختلاف د فریقین دي د دیرو کو خلاصہ الدعوت الى القرآن الكریم دعوت قرآن کریم تا بأن وحی علیہ السلام مماثل لوحی الانبیاء السابقین وحی د نبی علیہ السلام دا مماثل دا د وحی د انبیاء السابقین سرا فلا بد ان يصدق ولا يكذب لو چې تصدیق شي لا امن لشي التکذیب ونشي بیان بعد دلائل التوحید اور بیان بعد دلائل التوحید دے فی سورۃ الانعامات تو سورۃ انعاماتو کی اور تذکیر بآلاء اللہ دا اللہ پہ انعاماتو ہم بدی کے پان راغنو بیان المنع عن التفریق اور بیان دمن التفریقنا اصول دین کے والامر بالاستقامت اور امر دے پہ استقامت سرا بین الضعف دلائل المشرکین اور بیان نے کمزورائی دے دا دلائل دا مشرکین دلائل دا دیر کمزوری دی والترغیب الى العدل اور ترغیب دے جو کمنین عدل تا وعدم اتباع ہواہم اور ترغیب دے عدم اتباع دا ہوا دا دیتا جدید خواہشاتو دا بچ کمنین تابداری نہ کہے تعلیما للامتی دا ظاہر کہ حضور سر خطاب کئی اور مقصد تینا تعلیم دے امت تا والتذکیر ما بعد الموت اور پنور کلی پاغ واقعاتو شرا روان دی پس مرنا وما اختلفتم فیہ اگر چے دا چکم دین اختلاف کو تاسو پاغی کے دا کفار سرا دیوشینا فحکمہ الاللہ حکم دارا مفوض اللہ تا دا کا توحید کی دی خلاف کئی کا پر رسالت کی کئی کا پا قرآن کی کئی کا پا قیامت کی کئی حکم اللہ تا مفوض دے پخبل با اللہ فیصلہ عملیو کنو ذالکم اللہ ربی دا مذکور اے مخاطبینو اللہ دے چسما رب دے علیہ توکلتو خاص پا اللہ دما توکل بروسہ اعتماد دے و علیہ انیب اللہ تدراجے کیگم انابت میں اللہ تعالی فاتر السماوات هو فاتر السماوات دا اللہ پیدا کن کے دزمکو دے بے نمونی جعل لکم من انفسکم ازواجا گریتا نفسون استاسونا ازواج من انعام ازواجا دا چارپائینا ازواجی چارپائی کے مذکر دے مونس دے پس بنی آدم کو مذکر دے مونس دے پا پیریان کو مذکر دے مونس دے یزرعکم فیہ پیدا کی اللہ تعالی را جال مذکورہ کی فیہ مانا فی الجال المذکور اے یکسرکم تاسو ڈیری پنسل سرا لیس کمثلہ شیئن نشتر پشان دا اللہ حس شے خدای سر مماثل سے نشتا نہ پا ذات کی نہ پا صفاتو کی والسمیع البصیر اللہ اریدن کے دوینا دا خلق لرا بینا لے پا احوال دا خلق بانی لہو مقالید السماوات والارض خدای لرا کنجے دا اسمانونو ادزمکو دی دا اللہ دا قدرت کاملہ بیان دے کما طرز باران دے کا نباتات دی کا نور دی دا طول لالا پا قبضہ قدرت دی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراخ کی رزق چاہے فراخولو شی انداز چاہے زادنات کولو شی دا پا کمی دا نسل و پا ڈیروالی دا نسل پا دی باندے ندا انہو بکل شین علیم اللہ پا ہر چیز بانے عالم دے شرع لکم من الدین تار پار روا کرے دے کارا کرے دے دیننا موسا بھی نوحن جو اسے با نوح علیہ السلام تا آسدے چا بیان دا توحید دا اللہ دے والذی اوحینا الیکا چی وحیکم انتاتا اغا وسیت پاغیم دے موسیٰ نبی ابراہیم چی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام تا وموسیٰ موسیٰ سامی سار سام تا نسا خبری ان اقیم الدین تاسو دین ادروئے دا اصول دا دین بیان کئے ولا تتفرقوا فیہ اور تفریق پا دین کے مکوئے کبرا مقتن چسے منے سو کے نمنے کبرا المشرکین ما تدوہم الیہ لوی دا مشرک آگا چاہتے اگی تبلیغ چاہتا اللہ وحدانیت تے دا اگی تا دیر گران کارکاری اللہ اتبیلے من یشا خدای غرقیق پل زانتا آگا سو کی ارادے اسی دا غرقولو وحدی من الیہ من ینیب اللہ تا چاہتا کی انابت موجودی اللہ تا یرا پکی موجودی اور رجوع پکی موجودی ما تفرقو دی تفریق نہ کئی الا بعد ما جاءهم العلم پر دی علم راغلی خپوی کی دا حق دین دے وعنادن تعصبن جحودن دی انکار کی بغیم بینہم یا بغاوت نہ پما بین دی کی
ولولا کلمتن کنوی کلمات من ربک جانب ربسنا چې تاخیر د عذاب دے تر اجل معین پوری نو لقضی بینهم خام فیصله مابینی کی په نزول د عذاب سره ان الذين اورثوا الكتاب بعدهم هغه کسان تایت کتاب ورکړی شه دے من بعدهم پس لدینا نن مخکې پیغام نرستو لکه يهوديان شو نصارا شو لفی شک منه دی په شک کې دي د نبی علیہ السلام نا یا د قران پاک نا مریب چې واقعا د پریبت کې په استراب کې فلذلک فدعو د دې توحید د پاره ته بلنو کا خلق توحید توبنا ورته ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا کلمه وایره توحید تاسو به کامیاب شئ نو فلذلک فدعو د دې توحید د پاره ته بلنو کا واستقم کما امرتا مستقیم شاه چې څنګه ته ماموري استقامت د زرو کرامتونو داغه د پاسه دینو ولا تبع اهواهم تابع خواہشات مکوا دا تعلیم د امت تا وقلوا آیت آمد ما انزل الله من کتاب ایمان ما پاهد اچنه کې الله د کتابنا وامرت لعدل بینکم او زما موري ما چې عدل کوم ما بین تاسو کې الله ربنا وربکم الله زنګ رب دې تاسو رب دې نا اعمالنا ولکم اعمالکم موږ له زنګ اعمال تاسو اعمال دي دار چې خپل خپل اعمال دي لا حجت بیننا نہ بے خصومت پا ما بین زمن کے و بینکم ما بین ستاتو کے اللہ اجمع بیننا خدای بجو ما بین ساتو من کی پرد قیامت ولیہ المسیر خدای تگرزی دل دی فیجازینا و ایجادیکم منگلہ بجائی کے تاثلبم در کیوں والذین یحاجون فی اللہ آکا سانچ مباحثہ کی جگڑا کی پا دین دا اللہ کے من بعد ما استجیب لہو پا اجابت اغد پارشوی بالایمانی په ایمان سر به ظهور معجزي کله معجزات کار شي د دې ته به اختیار تصدیق ورشي حجتهم داحدتن د دې حجت دلیل کې دا زائل دی باطل دی عند ربهم پر باندې د دې بس حجت دی وعليهم غضب په دې باندې غضب د الله دی ولهم عذاب شدید دې پر عذاب دی سخت الله لي نزل کتاب بالحق الله غزاد ته نارکه کتاب په حق سره والمیزان او نارکه د عدل وما ادریک الله ساعت قریب سی انت چې شاید قیامت وی نږدې تا ته علم د قیامت نشته یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها تلوار کې به قیامت سره هغه کسان چې ایمان پدې نه وروړي استعدان او زر د راشدا بکل را دي والذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنان دي مشفقون منها یریدون کې قیامت نه پویږي چې قیامت را روان دي هولنا کروز دا حیبتنا کروز دا وعلمونا دی پا دی انها الحق دا ساعت چکم دے دا قیامت چے دے دا حق دے الا ان الذین یؤمنون فی الساعة لفی ضلال بعید خبردار بے شک کسان چغی جگڑی کی مجادلی کی پا قیامت کی دی پا گمراہی لری کی دا حقنا لطیفهم بعباده دے صاحب لطف دے فلو بندگانو بانے چا اللہ پا نافرمانو بانے معذاب فورن نراولی یرغم شاؤ اچ اراده وشي هر چا چې اراده وشي کاغا نیک دے که بد دے که د خدای دوست که دشمن دے رزق د الله عام دے او القوی العزیز الله قوی دے صاحب د قوت دے او عزیز صاحب د عزت دے دا دریم رکو شروع کیږي د سوره شورا نه د دې رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخک بیان د منکرین د توحیدو د منکرین د قرآن او د قیامت او دلتا د مقرین بیانو او دلتا کې بیان دے د دغه منکرین و منکرینو او بیان د عاقبت دی دے دا لپدی کې بیان دے د اهل ابتداء دی شروع ځان لپاره هغه شی قرار کړی چې الله په اذن نه دی کړی الله په حکم نه دی کړی نو داغي بیان پدی کې هم دے د کوره خبرې جوړې کړې دي او داغي چې کوم دینو اغزان دا پارا دی عبادت چکم دے دا گنی تدیرو کو خلاصہ الدعوت القرآن والتذکیر بما بعد الموت دعوت قرآن تا او تذکیر بما بعد الموت تے او بیان دے دا کم دینو دا حارسینو دا دنیا و دا آخرت
سوک دنیا دا پارا کرونده کی، سوک دا آخرت دا پارا کی. والترغیب الی التوبتی، او ترغیب دا توبیتا، و بیان احقاق الحق و ابطال الباطل، او بیان دا احقاق دا حق دے، دا ابطال دا باطل دے. وان بسط رزق قد یکون سببا او للبغاوت، دا فراخی دا رزق کل سبب دا بغاوتو گردی، جدا انسان رزق فراغ شی او رتبه ورته ملاو شي نو دا سبب د بغاوتو ګرځي، دې بیا په سرکشه په بغاوت کې باغې کې راشي. د دې رکو خلاصہ الدعوة الى القرآن والتذکیر بما بعد الموت وبیان حارسی الدنیا والآخرہ والترغیب الى التوبة وبیان احقاق الحق وابطال الباطل وان بسط الرزق قد یکون سببا للبغاوتی، دا کله سبب د بغاوت ته پای، چا د پاره خو د شکر سبب وګړي، چا د پاره سبب د بغاوت وګړي. من کان د هر څه آخرت سو اراده لري د کروندې د آخرت، نزد له فی هر شی، دل زیاته کو په کرونده د کې دیو نه کې په وځ کې لس اجر ورکو، دارن لچدین وسو ورکو، سوال لسو ورکو، ولک ورکو، تر ماشاءاللہ پوری تجیب د حسناتو دا رازینو. ومن کان د هر څه دنیا اراده لري د کروندې د دنیا، نوته منها غل ورکو د دنیا نه بلا تضیف، مالو فی الاخرة من نصیب، خو بیا د آخرت کې بس ایسا نی د فقط دنیا غوړه کنو. ام لهم شرکاء، دی لر شریکان شتره، شرعو لهم چې دی لر روا کړي دي من الدین د دیننا، ما لم یعظم به الله، اگر چې پاغي باندې الله اجازت اگر چې کم دې دا نه کړي، خدای په اجازت نه کړي، او دی د کورا د دین نه یو شی چې کم دې ځان له جوړ کو. ولولا کلمۃ الفصل، کني کلمه د فصل نه د جدایي، د قضیه بینهم فی الدنیا، دنیا کې به د دې پمنځ کې فیصله چې کوم دی نو دا شی و. او ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمان چې دي دا غوی د پر عذاب دی علیم. مراد د دین نه دین فاسده دی، دین فاسده دلته کار کړی دی، الله په اجازت نه دی ور کړی. باقی دادا چې بدعت هغه ته وایي چې هغه د پر دلیل نه، نو چې دلیل ور لوي نو د معلم یاذن کې رانغه، بلکې ما اذن الله به کې راغه. هغه چې کوم دی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام یواز عمل دلیل نه دی، د حضور عمل دلیل دی، د حضور قول دلیل دی، د نبی اسلام تقریر چې کوم دی دا دلیل دی. شاه صاحب ذکر دا ویل دي وعلم بان الدعاء بالهيئه الكذائيه ليست ببدعه بمعنى ما لا اصل له في الدين، فقد وردت فيها ترغيبات قوليه ومن اتى بها فقد اتى بالمرغب. دا دعا چې دا بدعت نه دی په دې معنی چې دین کې ولا اصل نه، ځکه دې کې ترغیبات قولیه راغلي دي چې څوک راته بدیو کی نو درات په مرغب باندې وکړو، او چې څوک دا حضور او کار نه دی کړي دا بدعت دی، نو فقط بنا اصلا فاسدن، جو فاسد اصل جوړ کو. وقد حاد عن الصواب، د حقنا د ثواب نه دا وګرځیدو. د دیو جنا یو عبادت ته مثلا داغه د پر اصل موجود دی، نو هغه عبادت کته بیا ډیر کوي، یو سرش پاورت کی ذره کا تنفل کوي او اوقات د کراهت نه، نو اسمو مانات نشتا. 500 رکعات تنفل کوي اسمات نشتا. امام احمد سے په درو والے شیو مریض تکلیف ورتا بیا بم 200 رکعات تنفل رش پکې کول. امام یوسف سے قاضی او قاضی القضات رش پکې 300 رکعات تنفل دا بد کول. امام ابو حنیفه سے خانہ کعبہ کې دنا 2 رکعات کې ټول قرآن ختم کړي. سودانی صاحب چې حضور په خانہ کعبہ کې دنا 2 رکعات کې قرآن پاک دا ختم کړي دي. رابعه رحمت الله علیها به 10 رکعات تنفل کول. دا بشر مفضل حدیث راویانو کې راوی دي، هغه به کم دینو پرد شپه کې 300 رکعات تنفل کول. نو دیو جنا اکثار په عبادت کې چا سلی موجودی دا بدعت نه دی. مولانا عبدالله صاحب کې مستقل رساله کړی دا، او الاکثار فی العبادت لیست ببدعه، دیرواله په عبادت کې
چې اصل د عبادت موجودی نو دا بیان دی دې ته بدعت نشي ویلې زرکات نفل وکا 500 وکا 200 وکا کم وکا زیات وکا دا بدعت باغ ته وای چې هغه د پر دلیل په شرع کې دا نه کنه اللہ فرمائی تر الظالمین بنبت ظالمان مشفقین دی بیریدن کیوی مما کسبو د جزا د ما کسبونا د خپل کسب د جزا بو سره غمی چې صبر الله کوي واقع بهم ادا واقع کدن کی دا جزا په دی باندې خامخا والذین آمنوا اکسان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات مل کی د صالحات فی روضات الجنات دی په باغونو د جنت کی جنت کې یو باغنی باغونه به پکې لهم ما یشاؤون عند ربهم دی لچ دی اراده لري پنځ درب باندې چې څه د دی خوخی هغه با دی ته حاضری ذالک الفضل الکبیر دا دی لوی فضل دی دین دا معلومه شو چې ثواب د الله تعالی فضل دی عقاب د الله عدل دی خدای باندې چې حق نشتا لازم ما يفرهم يسالون ذالک الذی دا مذکور هغه دی یبشر الله عباده چې خطر الله په سره بندگان خپل ہوتا کم بندگان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عمل کی د نیکو الله سبحانه علیه اجرا ته سوال انسان په دې تبلیغ باندې د اجرت الا الموده فی القربى سامن قطع ده لیکن سوال کوم تاسو د دوستۍ په قرابت دي د قرابت خیال خو ساته د خپل وری خیال خو ساته مغترف حسنتن سوک چې کسب کی دیونی کوي نزيد له فی حسنا زیاتی کو بدی که حسن داغه یو پلس جوړو زیات جوړو ان الله غفور شکور بشک الله بخون کې دی او مجادی به شکر دی ام یقولون افترا علی الله کذبا ایا دی داوی جوړ کی نبی سام دی د ځان صف الله باندې دروغ و یشاء الله که خدای اراده لري یختم علی قلبک مہر به استا پړون اړبانی بالصبر علی اذاهم د دې په در باندې به صبر کوي ويمحو الله الباطل الله محقي باطل ويحق الحق بكلماته احقاق د حق په خبر کلمو سره انه علیم بذات الصدور بشک عالم د پرادونو د سينو باندې وليقبل توبتان واجب عن السيئات پاک رب ذات ته چې قبلې توبه د بندګانو نه چې توبه باسي د اخلاص او عفو کی د سیئاتنا بیا عفو مفرد دی وہ دو مفرد پر الف راغل دے خطان لا یقاسان خط العدو خط القرآن وعلم ما تفعلون علم اللہ فاغبانی جتاسو سکوئے ویجازیکم ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات او اجابت کئی اللہ تعالی اگر کسان دا پار چ مومنان دیو عمل کی دا صالحاتو الا ما یسألون دی سوال کی اللہ اجابتو کی ور کی والا او عمل کی دا صالحاتو ويزيدهم من فضله زیات کی د فضل د سوال نه زیات شی ولا ورکی والکافر لهم عذاب شدید کافران دی له عذاب د سخت اوس الله تعالی د دې ذکر فرمایي چې داس فراخی د رزق کله سبب د بغاوت وګرځي ولو بسط الله رزق لعباده کلا فر بندگان د پارا ټول رزق فراخوي لبغوا فی الارض دی بغاوت کو پزمکه کې ولكن نزل بقدر ما يشاء نازلی په اندازه سره کوم اراده وشي انه بعبادی خبير بصیر الله په خپل باندې خبردار او بصیر دی او بینا دی کنه نیست عشقی آنکه ما مردم بود این فساد از خوردنی گندم بود والذی نزل غیثا بعد ما قنطوا پاکروي چې راځلی باران پندې امید شوی چې باران نکیږي سوکړه ده او وا ينشر رحمتا قری رحمت پل والولی الحمید الله ولی دے دوست د مومنانو متصرف دے او حمید محمود دے نور دلے توحید ذکر کی ومن آیته بالا قدرت اللہ تعالی نا خلق السماوات والارض پیدا کول اسمانو دی ادزمکو دی ما بس فی ما من دابتن چې خالقی اسمانو زمکو کې د دابونا د حیواناتنا ولا جمع دایشا او قدیر الله دی په جمع کولو باندې چې کله اراده ولري قادر دی نو په جمع وای کی او جازیهم او جزا بول ورکی سلورم رکو شروع کیږي د سوره شورا نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت دی چې مخک بیانو د رحمت د الله تعالی
او د قدرت د الله تعالی او دلته بیان دی ضعف د الله تعالی مخکې بیان دلائل توحید دلته هم دلائل د توحید دي مخکې بیان د عاقبت فریقینو دلته هم بیان دی د عاقبت فریقینو دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت د دې رکو خلاصہ لا نجات للمجادلین فی القرآن الکریم نشته د نجات د پاره د مجادلینو په قرآن کریم کې والمؤمنین او د پاره د مؤمنانو هغه د پاره انجام دی د پاره معال دی هغه چې کوم دی هغه د پاره نجات ته بیانو هغه د پاره هلاکت ته او نجات نشتا والمؤمنین نجاتن مؤمنان په قرآن ای د پاره نجات نو بینو بعد دلائل توحید بعد دلائل توحیدم بیانی بیان د عاقبت ته صبر دی چې د صبر انجام سره اشارت خلافت ته خلفاء اربعه تا سلور خلیفگانو یو خلافت ته اشارت ته بذکر صفاتهم دی با صفات به ذکر کی و تذکیر بما بعد الموت پند پما بعد الموت سرا او بیان قدرت الله الباهره بیان د قدرت د الله تعالی چې باهر او غالب دی او بیان د فنا د دنیا دا او بقا د آخرت ته او ترغیب د عفو تا اصلاح تا صبر تا او مغفرت تا بخشش تا وما اصابکم من مصیبت اجتت المصیبت نام فبما کسبت ایدیکم دا هغه دی چې په سبب د کسب د لاسونو سره ان چې ادبر تو ظلمات غم ان چې بے باقی او ګستاخی استام وهم المسائل الابرار کپ ابرار چې ته مصائب راځي فلرفع درجاتهم دا دي درجو د پروتوکول د پاره دا غي د پاره راځي نو دا غي بل مقام د دې بل مقام دی ويعفو عن كثير او عفو کې الله دړيرونه وما انتم من في الارض نعج کون کی الله تعالی پدمک خدای د خدا ته فوت کې دینه شي مالکم من دون الله نویتان ما سوا د الله نه او من ولی یو دوست ولا نصير تحته الجوارف في البحر كالأعلام بعد على أمور القدود الله تعالى ذلك الثاني الجوارب وسلك الجوارير دعوة الجوارب مبتدام وخر دعوة من آية خبر مقدم الدعوة يحدث بعدت الباطن والجوب الدولار الطيب محذوف رباني بدرات الإعلام بشان غروب لون الجوج نادي لون غروني كان يوسف في المعهد يعجو تدريزور الصرلاب وكذا تدريزور صورة ولو الكفتان واجب ممكن للبيس
entonces someros familiar. Deja barro espantar pequeño y mal pequeño. Realizar un pequeño de padre. إذا بعد حضور انتظار وخوى والعام تقریباً چې نو ما په خیال چې یو فرلان خو به وګدو لویه دنیا وه بس وچته اوسې بس دا درې چته خو بلکل اوبو کې ډوبو دا څلور ښکاره کفتان چې عبدالله صاحب نوی بالا به ورته عبدالله بالا هغه ویل چې ما خو د عمرو سر نشته دی اوه حجه مې کړي عمرې خو مې ډېرې کړي او دا مې آرده وه چې منجبي کې مې بانګ وویلې یو وخت کې رالم سار مالو مؤذن نو یو متي اذن بس همیشه په دغه کې به لوډسپیکر باندې اذان به مغه وي ډېر خوش آواز وم کله به مونږه کمرې ته بوت میوې بیا راوړلې کاو مولوي صاحب کاو بیا شیرونه بیا راته شروع کړ عبدالله بالا ښه جي اصل کې بنګالی و چې ته پخوا نه راغلی و ښه جي جاز کې بیا ستند راته ولګوله صاحب ویل چې دا جاز اوس په 12,000 فوټه اوبو کې روان دی 12,000 فوټه اوبو بیا به راته راډو لګو چې 50 میله کې چاپېره مونږ ته رڼا ښکاري چې څه خطرې دی جاز ته یو دوه کشران هلکانو ګیرې املا پوره نه وې راغلي بس جاز ته به ناست و پریس کړی به به بار ګرځېده جاز به روان و چې ته موړ به راغی هغه به ورته اعلان په لوډ سپیکر وکړه بس بیا به زر راغلی جاز ته به کېناست ما ته دا بلاګانې دی چلی یو ځل وي غر سره هم دی جنګېدلی و خو بس قدرت چې دی نو دا بچ کړه لاره یې ته معلومه لارې په هغې لار به ځي دله به د لار کې لړ شي نو بیا خطرې په دریاب کې غرونه هم شته بیا پکې خطرې ښه جي په شان د غرونو لاره چنډه به غلطه شوه بس بیا به پکې لار به یې نه موندله روزانه به جومات کې اعلان کېده چې فلانی رک شوی دی او فلانی جومات ته دې راشي چې ځای ته یې بوځو ما نه خپله ځای رک شو حالانکې د لارو نمبر مې ځان سره لیکلي وي بس خطا شم اوس ګرځم زاره مې شنه شو د نوي کلي یو حاجي صاحب هغه یو ځای رانه رک شوی دی مهمانه په خپله رک شوی دی ناڅاپه په خپل ځای ورغلم ما خو خپل ځای معلوم کړ بیا مې ورته دلته کټ شته دی بس ته چې کوم دی نو دلته سمله اوس سهار به بیا اوس څه به په شپه کې ګرځي مثال د لوی کلي و سړی نه لار خطا شوله بس بیا به چې دی ګرځېده بیا ښه جي په شان د غرونو ان یشاء که خدای اراده ولري یسکن الریحه قرار به کړي چې کوم دی نو باد ته او قرار په شا د دې باندې بالکل دا به بیا باد به وي نو چې باد نی نو بیا کشته هم نه ځي نو ان فی ذلک لکل صبار شکور دی مذکور یعنی الله د قدرت هر صبر کوونکی شکر گزار ده پاره او یوبقهن یذل مانعات دی یا بدا کشته الله هلاک کی بما کسبو دی کسب چې یا ظلم دی ويعفو عن کثیر عفو کې الله پاک د ډیرو نه وعلم الذين جاءوا في آیاتنا علم د الله پاک کسانو باندې چې مجادله کوي پایتونو زمون کې ما لهم من محیص نه بيدی د پاره زید خلاصي د الله د عذاب نه فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیات الدنیا تاسو درکې چې یو شینه دا سامان د حیات دنیا د جن ما عند الله خیر و ابقا کوم الله سره دی دا بهتر دی او ډیر پایدار دی دا تنفیر شه د دنیا نه ترغیب شه آخرت ته للذین آمنوا آکسان پر چې مؤمنان دی غي د پاره خیر دی وعلى ربهم يتوکلون او پر رب باندې توکل کوي وایتم کبائر الاسم والفواحش هغه کسان چې دی اجتناب کوي د کبائر گناهونو نه او د بهر گناهونو نه وإذا ما غضبوا هم یغفرون اچ په غصه شي انو بیا دی چې کوم دینو د مغفرت ور کوي واستجابوا لربهم آکسان جابت کې دغه اشاره چې خلافت د ابوبکر صدیق صاحب ته کوم اجابت کې د رب د پاره منځ دري
امر شورای په ما بین خپل کی شاه خلافت عمر سیبتا هم زبر الخلافت شورا خلافت شورا دے مارق نام ينفقون کم دیر ته خرج کی دای شاه خلافت عثمان سیبتا اگر د الله پلار کې خردیر کو غنیو عثماني غنی سے بیا دے دم ولذابتم بغيو هم ينتصرون دی تورثی کی بغی انتصار انتقام ای دای شاه خلافت علی سیبتا علی سیب زمانه کې باغیان پیدا شو خوارج 2000 کسان اگر باندې جهاد وکړ وجزاء سیئه سیئه مثلها ذات سیئه مثل لدی ذات سیئه نه ده او مشاکلتن دي تم سیئه ویل شو دي سنت المشاکله وی مثل لدی فمن عفا عفو کلا واصلح اصلاح کد خپل عمل اجره علی الله اجر په الله دی انه لا يحب الظالمین الله نه خو ظالمان ولمن انتصر بعد ظلمه اغه سوق چغا انتقام والی پس د ظلم نه چې مظلوم شي د ظلم انتقام والی فاولئک ما علیهم من سبیل نشتر په دی باندې سبیل خپل انتقام واغست انما السبيل الذين يظلمون الناس عفو کې ډیر خلا سبیل پاغه چا باندې دا چې ظلم کی په خلق باندې ويبغون فی الارض لټی پدمکه کې بغاوت کی پدمکه کې بغیر الحق برنا حق اولئک لهم عذاب علیم دی لره عذاب د دردناک ولمن صبر وغفر دا داغی عظیمت چک آخر رخصتو چی انتقام غستے شی کسوک زبرو کی بخششو کی ان ذالک لمن عزم الامور بیشک دا دا معزومات دا امورو ندے چی پدیبانی عزم کولی شی پدیبانی قص کولی شی دا پنځم رکو شروع کیگی دا سورہ شورانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے مخک بیان د ظالمینو او دلته بیان دے د عاقبت د ظالمینو مخک بیان دلائل التوحید رد په مجادلینو دلتم دلائل توحید دی رد په مجادلینو باندې د دیرو کو خلاصہ بیا الدعوت الى القرآن الكریم دعوت قرآن کریم تا والتذکیر بما بعد الموت او پنور کی ما بعد الموت سرا او بیان د بعد دلائل التوحید دے بین فرائض رسالت بیان د فرائض د رسالت بین استیفاء الاقسام للانسان او بیان د استیفاء د اقسام دے د انسان د پارا چې د انسان سو قسم دی د استیفاء بوشي استیفاء د اقسام د محسنات بدیعیو کې دي کنه وناقبت الامور الى الله تعالی عاقبت د امور الله تعالی ته دے بین تمن الظالمین الرجوع او بیان تمنی ظالمانو دے د رجوع دنیا تا چې موږ دنیا ته بیا واپس شي و بیان کفران الانسان الکفور او بیان د کفران د انسانی کفور دے چې کم ناشکر انسان دے کنه ومن يضلل الله هغه څوک چې الله بیلار کی ماله من ولین نو بیل دوست من بعدی پس د الله نه وتر الظالمین ان ظالمان لما رأوا العذاب ارکی عذاب ویني یقولون وای بدی هل الى مرد من سبیل ایا واپس تلاش دې د دنیا ته چې بیا دنیا ته لړشم وتراهم يردون عليها ویني بته چې دی بلوان کی په دغه اور باندې خاشعين عاجزی کون کې من ذل د عجزین د ذلتنا ينظرون من طرف خفي دی بګوري د نظر پټنا دا سړی چې کوم یې د پستر ګول پټ وته ګوري دا شي خطرې ورته چې را باندې را نشي وقال الذين امنوا ويا کسان چې مؤمنان دي ان الخاسرين خسروا انفسهم بیکت ځانمن هغه خلق دي چې بایلي حسیدنا حدود انفسهم وعليهم بایل اهل قبل یوم القیامت قیامت باندې لقدین هغه حصہ ټول پاتشا په تقدیر کفر دی لړ دوزخ ته په تقریمان سي پاتشا دلتا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم خبردار بشک ظالمان دا په عذاب مقیم دائم او ثابت کیږي ما کان له من اولیاء انصرونهم نبی دې دوستان کی سره امداد کوي من دون ما سوا د الله نه من دل الله سوک چې الله بیلار کې مالو من سبیل د پار سبیلا طریقہ حق تا دانشتا نه په دنیا کې حق تا نه په آخرت کې جنت تا استجیبوا لربکم تاسو اجابت وکئ قبول وکئ د پار دعوت درب په توحید سره په طاعت سره من ابتهم الله مردلو من الله جرا شدا سوراد
چې هغه د پاره واپسی د الله تر طرف نه ني. ما لکم من ملجأ یومئذ، نبی تعالی زید پنا په دغه ورځ باندې. ما لکم من نکیر، نبی تعالی د پاره انکار، بیا ته انکار هم نشي کولی. فین اردو، کدی ارادو کی نبی اسلام ته تسلی ورکړي. فما ارسلناک علیہم حفیظا، ندلګل ما ته بدیبان حفیظ. لست علیہم بوکیل، لست عالم کفیل، لست عالم جبار، عالم مسیطرن، ته بدی گماشته خو نه. ان علیک الا البلاغ، نه پتا باندې بلاغ، لل اجبار حصر اضافی دے، پتا باندې ابلاغ دے، رسول دی، اجبار نه دے. باقی تعلیم او حضور معلم خودنو. وان اذا ذقنا الانسان منا رحمتا، بیشک موږ چې کله اوسو کې انسان مخبري رحمت، صحت ورکو، دولت ورکو، عزت ورکو، فرح بها، ډیر خوشاله بیا وي بس دا به عمر لما سره. وان تصب سیئه، کو تسی اور رسیږي، بما قدمت ایدیهم، د خپل لاسونو کار یو کړی، نقصان نه کړی، اخر د الله پاک غضب کې راشي. فان الانسان کفور، انسان ناشکر دی، د په طبیعت کې ناشکری ده کنه. لا یملک السماوات والارض، دې بادشاہ اسمانو د مکو، یخلو ما یشاء، الله کې اراده وشي. د استفاده اقسامونه مې شاو ناسن، به چې اراده وشي د اناث زنانه ول ورکی، لونه ول ورکی، لشا ذکوران، ایا وخت چا دال نه ورکی، فقط زنانه نه، زن ذکرانه و اناسا، چال نه زنان دور ورکی، لونه ورکی، زامن ورکی. مې شاو عقیمه، اچسو کې عقیم داغه زوی اني لوري، دا سلور قسمه دا استفاده اقسام وشو لکنه. انه علیم قدیر، الله صاحب د علم دی، قدیر صاحب د قدرت دی. وقالو یکلم الله الا واحد، نشته بندل دی بکله دی موسی خو برای راست خبرو کی چې دا په حق پیغمبر دی، نیو بشر لرا الله خبرو کی الا وحیا، مگر پوای سره فی المنام، په منام کې، یا چې کوم دې سرګن، یا په تور د الهام سره، او من ورای حجاب، یا شاته د حجاب نه. او یرسل رسولن، یو لګ الله رسول، یو قاصد جبرئیل سامنے، فیوحی باذن وحی و تو کی پیغام سره معاشا چې کوم ارادی ده الله. انه علی حکیم، الله صاحب د علو دی او حکیم دی، صاحب د حکمت دی. وکذالک اوحینا الیک، دا لوح کړه ما تا ته، روحا، روح ما بالحیات، قرآن پاک دی، په دې سره حیات د قلوب دی. من امرنا، د امر خپلنا. ما كنت تدري ما الكتاب، تنوي چې پوی دی چې کتاب څه دی، لا نازل نو ولا الايمان، او نه تفصیل له شرایع د ایمان. نفس ایمان او ته مکه معلومو، لیکن د شرایع د ایمان تفصیل نو معلوم. ولكن جعلناه نورا، غری ما دی کتاب در نور، نهدي به من نشاء، هدایت به هغه چې اراده وشي من عباد و بندگان زمانہ. وانك لتهدي الى صراط مستقیم، ته ہدایت کے صراط مستقیم تا پمانا د دلالت تعالی میں یوسلو سرا کم نو انک لا تهدی من احببتا، دلالت موصله دے. صراط دا بدل صراط مستقیم نا، لار دا اللہ اغلا ما فی السماوات و ما فی الارض طول دی. الا الی اللہ تسیر الامور، خبر اللہ تبارک کی طول امور، دا طول امور معال او مرجع دا اللہ دے. نو دا بل صورت شروع کی دی تا صورت زخرف ہوئی، جو کدی کہ زخرف کلمہ راغلے دا ټول او نام پنوم د سورہ زخرف سره. دا دری سلوی ختم صورت تے پہ اعتبار د جمع، درش پہ تم نے پہ اعتبار د نزول. سورہ شوران سے دل تم ترتیبی نزولی او جمعی دا سر متفق راغلی. دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے. مخ کی صورت کی بیان دا وحی راغ پا آخر کی دا ذکر دا وحی، او دل تک ذکر دا قرآن پاک دے. قرآن دا قبیلی دا وحی نہ دے، دا ما قبل سرا دا دی ربط او مناسبت کی. دا لمخ کی مضمون توحید ذکرو دا رسالت، دل تو مضمون توحید دے او دا رسالت دے. دا نداغی صورت پا خاتمہ کی ذکر دا قرآن کریم ہو، دل تا پا فاتحہ کی ذکر دا قرآن کریم دے. نداغی صورت خاتمہ دا دی فاتحہ دا برابر شو. دا دی صورت موضوع بسبب اعراض المعرضین لا يرفع القرآن عن الارض، پس سبب د اعراض المعرضین سر د قرآن نا، قرآن دزمکی نا پورته کیگی نا. نام یرفع وقت قرب القیامت، قرب قیامت کی با پورته کیگی.
لهدون کدوین نحل د پار بناری پشان د بنار د گویند مچای یقولو یا رب اطلع ولا اعملو رب الاستیشم وعمل لابانی سوگن کی خطادہ سے بوئی خپل زمانہ کی خلق د قرآن دیر صفت کی البدحریر و دیباجا و کتبو بالذهب د سرو در پوبوی لکی دیباج او دا چکم دین و حریر داوت آغن دی ولیکن لم يعملوا به وعمل باندې کی د قرآن بہترین عزت هغه دی چې پایبان عمل داوشینو درو منیرو کو خلاصہ بسبب اعراض المعرضین المنکرین لا يرفع القرآن الكریم عن الارض پس سبب د اعراض معرضین منکرین سرا نشی پورته کول قرآن کریم د زمکنا وتصت النبی علیہ السلام او نبی سام بان رسل بالانبیاء عادتهم القدیم دا ټوک پیغمبرانو پوری دا د دې پخوانی خوې دی د دې مشرانم د قصیو فلا تحزن تخفکیگما وبیان بعض دلائل التوحید باعتراف الخصم او بیان د دلائل توحید دی په اعتراف د خصم سران والتذکیر بعلاء الله و بایام الله تذکیر بعلاء الله دی او تذکیر بایام الله دی او کفران للانسانی بیان د کفران د انسان د ناشکری د انسان دی رفع استبعاد القیامت او بیان د رفع د استبعاد د لریوالی د قیامت قیامت بعید مګنه بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسمی په کتاب مبین باندې انا جعلناه قرانا عربیا بیشک ما دا ګرځول دي قران عربی لغات عربی دي اسلوب عربی دی طریقه عربی دا کباد لغات راغلی دي پکې لکه قسطاس سجیل شو دا لغات مشترکه دي یا کلام طویله چې مجھے په کلمې غیر عربی دا د عربیت نه نوزي لعلم تعقلون دې لپاره چې تاسو سوچ وکړئ کنه دا عربی قران دی وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم بیشکا دا قران ثابت ته په ام الكتاب کې لوح محفوظ کې لیکل شوی دی او ودا چې لیکل شوی دی چې هر یو کلمه کا جبل احد تحت جملتها معان کذالم الا هر یو دلان معنی چې داغه هاته د علم الله تعالی سره ده کنه لدینا من معنی لعلی دی عالی د په کتب سابقه باندې حکیم د حکمتونو ډک ده کنه افندرب عنکم الذکر ایا منکم تر واړو تاسو نه ذکر او پنځ قران دی صفحا په امساک او په اعراض سره نه د استفهام د پاز انکار دی داول ان کنتم لاجل ان کنتم قوم مسرفین جو تاسو مسرف قوم یې وکم ارسلنا من نبی فی الاولین دی لګلی ما پیغمبران په اولینو کې ما تیهم من نبی الا کون بیسادون دا غیم د عادتو نه بده نبی مگر دی با پر استهزاء کولا فصبروا ای صبر کو نو فهلکل مخالفون او مخالفون چې کم دې دا هلاک شو فلک بهم اسوتن تعلم چې اقتدادن فهلکنا اشد منهم بطشا هلاک کما اچ سخدینا په غریف کې او مدام اولین تیر چې مسل د اولینو صفت دا غي په اهلاک کې د دې خلقو د پاره ولئن سالتهم کته سوال دا دلیل د په اعتراف د خصم سره چا به اسمان نوم دکی ليقولن دی بخام خاوی خلقهن الله العزیز الحکیم خلقهن العزیز پیدا کی الله چا عزیز دے او علیم صاحب د علم دے الذي هو عزیز علیم جعل لكم الارض رتا د پار ازمکان مهدن تاسو له د یو فراش چکم دے ګرځول دے والذي خلق الازواج قسم دی او هغه ذات چې پیدا کی تاسو د پار چکم دینو ازواج او تاسو له ګرځول ازمکا مهدن فراش نډیره نرمه کوبو نسخت لکه د غټي جالکم فی سبولن لار یو کل بل کل تلار دا یو وطن بل وطن تلار دا لعلکم تهتدون چې تاسو هدایت به مومئ فی اسفارکم الی مقاصدکم پخپل سفرونو کې پخپل مقاصد ته کنم والذی نزل من السماء ماء هغه د چنارکې د اسمان نه او په شکل د باران بقدرن پاندازا ولم ينزل طوفانا طوفان په شکل نه علی گلی چې کله ډیری شي بیا ملک په مخوالی پاندازه را نازلی
انشرنا بی بلدتا میتا خورکی دا جمدکی ما بدیس مکمڑا امرد مکا بی جمدیشی کذالک تخرجون دغس دلیل دا باس باز الموت تاس ممروزی دزمکینا والذی خلق ادواج کلها اغا خدای کہ پیدا کی اصناف طول جعل لکم من الفلکی تال کشتونا والانعام چارپایونا ما ترکبون اغا تاس پا سوری گئے عائد دا ما دا پارا ما ترکبونہو اغا تاس بدیبانی سوری گئے لتسو علی ظهوره تاس برابر چه پشاگانو دا دیوانی ثم تذکروا نعمت ربکم بیایات کہ نعمت در اقبل اذا استویتم علیہ کلب تاس بدی برابر چه وتقولون او بیاوائی سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون پاکی دا خدای لرا مونږ له مسخر کړی دی دا مرکوب او نیو مونږ د پاره متقین طاقت لرون کی وانا الى ربنا لمنقلبون مونږ رب ته واپس کیدون کی جاز چو چتیږي هوایی نو دا آیات مخ کې وای دا سبحان سخرنا هذا ما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا وای کنه او ترجمه مو کی وجعلوا له گردوی د پاره د الله من عباد جو د بندگان د جز هغه سده ابنا ولا ثابتی بنات ولا ثابتی ان الانسان لکفور مبین بیشک انسان ناشکر دے بین الکفران سرګند د ناشکری کنه دا دویمر کو شروع کیږي د سوره زخرف نه د دیرو کو ما قبل سره د عربت مناسبت ته مخک بیان توحید او د رسالت د مضمونو دلتم بیان د رسالت او د توحید د مضمون دی دا تردد قول دی چې ملائک بنات الله دی ملائکه تدید خدای لونوي نو التکم دا جال من بعدی جزء بندگان نے جزگر دولے دے دلتم د دې خبر د دې چې کم دے دارت دنو د دیرو کو خلاصہ عدوت القرآن الکریم ودفع دارنگ دے چکم دے دا کہ دعوت قرآن کریم تا ودفعهم الباطل چکم دی باطل عذر پیش کئی سنگا بعدم الفرق بین الارادت والرضا دی در رضا و دی ارادی میں ان کے فرق نہ کئی وہ چیز خدای کم شے مراد یا بے مرضیومی و بیان ظلمہم اور بیان دا ظلم دا دی دے یعنی کراہتهم البناتی بیان دا کراہت دی لونو لرا چلونو اخپلا بدی چی مذالک اسبتونہا للہ تعالی عما یصفون زید صحابی اللہ لرا برتر دے اللہ داغنا چی دی صفت بیانی وہ بیان التقلید الباطل اب بیان التقلید باطل دے وہ بیان عاقبت التقلید الباطل اور بیان عاقبت التقلید باطل دے اور تذکیر بایام اللہ دیکھ دا اللہ پا حوادثو اور پا عقوباتو پنور کول دین امیت تخذ ما یخلق بناتن امیت تخذ یعنی اللہ آنچ پیدا کی بنات توڑا لکدی چوئی وصفق بالبنین او تاسو ورکړی په ځامنو سره عجیب انصاف دی الکم الذکر والانثى تلک اذن قسمت دیزا دا خود ظلم قسمت دا خود تقسیم کوي تاسو هذا شادو تقسیم وکنه سه تقسیم ولا پنیر تقسیم دو ته تقسیم کون یو غنه به چکړی وو دا لک پاتې ابل نه هغه نوم ډیرو پس پدې چې ټول خلاص ک دا ولا خه تقسیم کو دام د دې خه تقسیم دی ځان له ځامن خوخي اخدای لنه ثابت و دا د دې کراهت ذکر کی دلونو د پاره اذا بشرحد بما ضرب للرحمن مثلا ذل مصدن وهو كذيب دې خبر ورکې شي یو تند دي ته پاک بیانی رحمان لره مثل اغا سده چالور دا او گردی مخد دا تقتور دا خفکان رنگ بدل شی بالکل او کظیم او دے ڈکی دا غمنا او من شو فی الحلت و فی الغام غیر مبین ایاغا سوک چغلا نشونوا کی پزینت کی دا تنانا اکثر سودا دا زینت کی دا جامو دا کالو دا دیو سرغمی او دے پا خصومت کی غیر مبین غیر ظاہری اکثر چی دا باس کینو الٹا خبر با پزان برابوڑی دا دی حالتی دا دی خلای ثابتی وجعل ملائکت اللہم عبد الرحمن اناسا گری ملائک اغا چا عباد الرحمن دی
دی زنانه ګرځي، دی ته زنانه وای، بنات الله ورته وای. اشهدوا خلقهم، دی دا خلق حاضر شوي دي نه دي حاضر شوي. ستقطع شهادتهم کې شاهد ملائک موصوف ذکرت نصرت سره نه دي، جهر شر په دواردا ويسالونا او دین به سوال کولی په آخرت کې د دې غلط وینا. وقالوا وای دی لو شاء الرحمن ما عبدناهم، کہ رحمان منگ با عبادت نو کہہ دے دے معبودانو باطلو. معلوم بیار کہ من علم نیے بدی بان علم دی د مشیت د ارادی او د رضا فرق باندې نه پوئی. وہ چکم شے مراد یا مرضیو می نا د رضا او د ارادی میں کے فرق دے. تخلد د رضا نے جائز دے، تخلد مراد د ارادی د اللہ نا دا عجز دے. نو انہم اللہ خرسون نو مدی پاٹکل دروغ و یکذبون خرسن. ام آتیناہم کتابا ما تور کے کتاب من قبل ہی پخواد دی قرآن نا و مستمسکون دی پہ دلی سن کی نداو سرم نشتے. بل قالو بلکہ دیوائی انا وجنا بانا علی امتن من مندلی پلارار قل پیو طریقہ علی دینن و انا علی سار محتدون آثار میں ہدایت مندون کی دلالت دی ہدایت ہوئی. دا مسخ دا تقلید باطل دی. وکذالک ما ارسلنا من قبل کا دا ندری گلی ما بخاتانا فی قرتن یوکری کی من نذیرن دیویرون کنا الا قال مترفوها متنعمین دا کلی انا وجدنا بانا لا امتن من مندلی دی آبا پل پہ امت پہ دین بانے و انا علی سارہ مقتدون من دی پاسار اقتدا کون کو دا تقلید باطل. قالا پیغمبر ورتوائی اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علی آباکم اتتبعون ذالکا تاسو به د دې پلرونو باطل باندې تابعداري کوئ. اگر کراتله مو کتاب په هدا سره چې تاسو مونږ پلان خپل د توحید لارو خیم دغه د شرک لار ده، د وسیله دغه غلطه لار ده. قالو دی ورته وی انا بما ارسلتم به کافرون، چې تاسو په موږ په کفر کو نه منو. اخري انکار شو. فانتقمنا منهم، اخري انجام د دې دا شو ما دین انتقام واغستو او دام هلاکل. فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، اگورا سنگ دے انجام دا مکذبینو، انجام دا دی تباہی دا او بربادی دا او چکمنینو ہلاکت تے کرنا. کیگی دا سورہ زخرفنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے. مخ کے بیان دے ارسال دا رسولو او بیان دا تکذیب دا مترفینو او دلتا بیان دا رسول خاص تے او بیان دا مخالفینو دا غدے او اظہار دے اتباع دا حق دے، اظہار دا براعت دا باطل. دا دیرو کو خلاصہ الدعوۃ الی القرآن الکریم والتوحید المفہوم من کلمت التوحید. دعوت قرآن کریم تا اور دعوت توحید تا چاہ معلومی دا کلمی دا توحید نا. کلمہ دا توحید باقی دا تعقب دا ابراہیم علیہ السلام کی. بیان دا عذر باطل دے دا مورزینو دا اراد دا حق دا پار. تفرد ما بین مخلوق کے ثابت تے کہ مخلوق کے تفاوت تے، سوک با مالداری، سوک با غریبی، سوک با عالمی، سوک با جاہلی. بل ترغیب دا آخرت تا و تنفیر دا دنیا نا نفرت پیدا کول دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، او یا ابراہیم السلام پلار آزر تا وقومی قوم تا اننی براء مما تعبدون، بے شک دو بیزار امداغنا کہ تاسو عبادت کوئے. دا مانا شوا دا لا الہ الا الذی فطرنی، ما اچھ دے پیدا کریں دا مانا دا الا اللہ شوا. فإنہو سیہدین، کہ اللہ ما تا ہدایتو کی. وجعلها کلمتن باقیتن فی عاقبہی، گڑی کلمی دا توحید لرا چھ معلومی کی دما سبقنا پا عاقب ددکی پا نسل ددکی دی دا پار چی دا اہل مکہ واپس سی دا خپل کفر او دا شرکنا. دی زانتوی منگ پا دین ابراہیمی بانیو. بل متعتو ہاولائی واباہم، مانفور کے دیتا پلرونو دیتا حتی جام الحق، دیتا حق راغلے دے و رسول مبین اور رسول ظاہر ان کا بیان ان کے. لما جام الحق ارکی در اغل حق قالوا هذا سحر، دا سحر دے گی تے جادو ویلی دی.
وَإِنَّا بِهِ کافرون من پدے کفر کونکی. وقالوا وائی دی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ولی نشی نازل لدا قرآن پہ رجل باندې دو کلنا کہ طائف دے مکہ مکرمہ دا، مکہ کے مالدار ولید ابن مغیرہ او پدی طائف کے عروہ ابن مسعود ثقفی پدی مالدار ولی نرازی کہ دا محمد علیہ السلام باندې راغے. اهم یقسمون رحمت ربک، ایا دی تقسیم کئی در رحمت در رب کی نبوت تے. نحن قسمنا بینہم، ما تقسیم ما بینی کی معیشت دی پا حیات دنیا کے، دنیا جن کے فرق دینو، دینی کے فرق سا دینو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور بالا فوق بند جہت درجاتنا، سوک مالک دے، سوک مملوک دے، سوک کاشکار دے، سوک مالک دے، سوک کارخانہ دے، سوک نوکر دے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ انہی سی بعض مسخر پا عمل کے. کٹول مالداران شی بیان نظام، کٹول غریبان شی بیام نے چلی.